مثلا یو دی او سلورو کسانو په شریک شروع کو ٹھیک ده یو پکې 100 روپۍ کړي لګ لګوای چې مثال په تور باندې یو پکې 25 लाख روپۍ کړي 25 روپۍ کړي او بل 100 کړي بل 100 کړي بل 75 کړي بل 15 کړي خوشو دا جمع کتو 215 ټوټل 100 رالی 215 په دې 215 روپۍ یا په 215 लाख او چې صحیح ته بیانې کنه په دې باندې دوی یو کارخانه وېستا میاش چې تیر شو د خدای قدرت او چې په دې کې سوره ګټه رااله ها مثال په تور په دې کې 300 روپۍ ګټه وکړه وایي به کنه دوز دا کسان یو بل په سرونه نه ماتي چې مال دورا یې برابر تقسیم کا بس ولې برابر تقسیم کا یو 15 ور غړي بل سل ور غړي وایي به نو د دوی حساب معلومه په دقه نسبت مثال دا زید دے عمر بکر خالد دس د زید حصہ چې دا ګټه سوره شوی دا 300 د زید حصہ چې دا هغه د 25 بټه 215 ٹھیک ده دا برابر دا د نامعلوم بټه 300 وښوی اوس راشه دا 300 په حالت د تقسیم کې دی خو چې راوړې نو څه بشي 25 بټا 215 اخو د زید نامعلوم حصہ واجب پاتې شو کنه ذاتو تقسیم کا پچیس تقسیم 215 ډایرکټ وس ضرب نشان هوا ها دغه مکو 300 دی عمر کړی دی دور کړی دی 100 زاتو 100 تقسیم کو په 200 سوره شوی 5 3 خوش اخو بسیم یې خو بس دا دوه پورې کافی دي بکر ور کړی دی 75 تقسیم 15 215 ضرب 300 104.65 وایي په خالد ورکړي دي صرف 15 ها وس ضرب 300 20.93 ٹھیک شولا دا به د دوی حصے راوځي یو ته باور کې 34.88 بل ته باور کې 139.53 بیا 104.65 او 20.93 دا چې ټول یو ځای کې دی 300 یا 100 کم یا سیوا ده پته راشي که څه اشاره هو بګم پرې خدي کنه زدا جمع کا ٹھیک شو 300 روپے میں صحیح تقسیم شوی کنا 299.99 دقیق دی ته نسبت ہوئی ها ٹھیک شو لا
ریشو ورته په انګریزي کې وي د ریاضي په دې کتابونو کې. نو په دې اعتبار سره به ته میراث هم تقسیمې، په دې اعتبار سره به ته د غټو کمپنو ګټه چې دا د هغې مختلفو مالکانو په منځ کې هم تقسیمې، په دغه اعتبار سره به بیا که تاوان یې کړی نو هغه تاوان به هم څه کې تقسیمې. پوه شوې؟ او دا انتهایی ضروري چیز دی. دومره زیاتې زموږ د فلکیاتو سره تعلق نشته، خو ومې ورته پکې ځکه چې سراجي مسایل د دې نه بغیر حل کېږي نه. په دغه اعتبار سره مثال دغه کمپنۍ 300 تاوان کړی، په دغه اعتبار سره به دلته به وایي چې 20 راواله، بل ته به وایي چې 104.5 راواله، بل ته وایي دا. په دغه اعتبار سره به تقسیم. ها او ٹھیک ده. نو ګټه او که تاوان په دغه اعتبار بیا خدای کدي کې دا مالکان 1500 ولي نه او که په ارباو او په کیرواو باندې ولي نه، بس نسبت ته ګوره چې په ټوټل کې د 100 ورکړي دي او ټوټل ګټه 100 رااله، د دغه حساب په دغه ترتیب. پوه شوې؟ ښه دا مونږ د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړو؟ د پای نه تللو که نه، چې په ریډین نظام کې 100 پای وي 2 پای څه شی دی؟ وایي دا د دایرې د محیط او د قطر نسبت دی. دا د دایرې د محیط او د قطر نسبت دی. او د دغې پای په ذریعې سره د دنیا په مخ د هر یوې دایرې یا د هرې کرې کې چې تا ته یو شی معلوم وي، یا قطر معلوم دی یا درته محیط معلوم دی، نو هغه دویم ته څه کولی شي؟ معلومولی شي. ځکه نسبت د سره معلوم دی چې 22.7. پوه شوې مې؟ بیا دا 22 په 7 باندې تقسیم کړو په کیلکولیټر. تین اشاریه 1.4. نو په ریډین نظام کې 2 پای وي، نو راشه 3.14 جمع 3.14 نو دا څه شو؟ 6.28. پوهېږې مې؟ نو که داسې ووایي چې په ریډین نظام کې 6.28 ریډیني وي هم ټیک ده، او که ووایي چې په ریډین نظام کې 2 پای وي هم ټیک ده، ځکه 2 پای هم څه شی دی؟ 6.28. او یو پای چې ده نو هغه 3.14. پوهېږې مې؟ ٹھیک ده. دا 3.14 موږ ته حاصل شوی دی د 22/7 نه. 22/7 دا نسبت دی په منځ د محیط د دایرې او د قطر د دایرې کې. د محیط او د قطر په منځ کې نسبت 22/7. دغه چې تقسیم کې په نو 3.14 ته راځي، دغه ته بیا پای وایي. ٹھیک شوله؟ په دې کې بیا دا ټیرونه میرونه چې جوړي او یو څه بل څه، نو هغې کمپنو کې چې د دې لپاره کومې سانچې جوړې کړي که نه، یا غټ ټیر جوړي، وړوکې جوړي، مختلف دغه وله جوړي، نو هغې هم د دقې پای په اعتبار سره هغه سانچه دې له برابر وي. پوه شوې؟ اکثر خو دا غونډ شی سړی صحیح حساب نشي کولی که نه، د هغه قطر وله معلوم کړي چې څومره وي. معلوم دی بس کې پوهېږي. ټیک شوله؟ چې مثل د محیط نسبت دا قطر دی، دا باندې څه قطر دی دا برابر معلوم باندې سره. ٹھیک شو؟ دا په حالت د تقسیم کې دلته به ضرب له راشي، دلته یې راوړه.
یو قطر درته معلوم دی چې 5 دی خو محیط نه دی معلوم که نه چې دا په دې تقسیم کې په دې کې ولا ضرب ورکړي چې کم جواب راغی نو د کمې دایرې وایي قطر چې 15 انچي نو د هغې محیط به دوره بس په دقې نسبت سره یې معلوم کړه نه پوهېږي پې پوه شوې پې نو راځه اوس خپل سبق لا په ریډین نظام کې 100 پایي وي 2 پایي وي 2 پایانې به کې وي ٹھیک ده او دا نظام چې دی نو دا هم موږ په دې فلکیاتو کې دوره استعمالو نه که بالفرض ته په دې په بنیاد باندې اوقات روباسې نوم پرې ایستلی شي ٹھیک ده خو په هغې خپلو پوره قاعدو کې په هغې کلیو کې به بیا دا فرق راولي چې هغه به هغه کلیه به د درجاتي نظام نه ریډین نظام ته بدلې هغه به د درجاتي نظام نه چېرته بیایي ریډین نظام ته بیا د هغې مطابق به پکې هغه طول البلد عرض البلد او میل الشمس دغه څیزونه ورکړي جو به یې درله روباسي ستا سره عرض البلد دی نو د درجاتي نظام په اعتبار سره تا را ایستلی ٹھیک ده زمونږ د دې ځای عرض البلد چې دی هغه 34.515 تا دی دا په درجاتي نظام کې 34.515 دی نو که ته په ریډین نظام کې کار کوې نو بیا دا 34.515 اول ریډین ته بدل کا ٹھیک شو نه د دې ځای طول البلد چې دی هغه 72 دی 72.358 داسې دی نو دا 72.358 طول البلد چې دی په انګریزي کې ورته لانګیچیوډ وایي نو دا اول ریډین ته بدل کړو بیا په هغې کې حساب کتاب کوه خپل ٹھیک ده زمونږ د اوقات الصلات یا د سمت قبله ایستلو کې چې کم حساب کتاب کوو نو په هغې به کم نظام کې به حساب کوو په درجاتي نظام کې په ډیګري سیسټم کې بس ٹھیک شوله خو دا د هغې هغه اختین دي که نه نو ځکه نو ورسره دغه نظامونه مو وي چې یو ګریډین نظام دی یو ریډین نظام دی یو بل روخ نظام دی د هغې سره بیا څه کار نشتی ٹھیک ده او ریډین نظام کې بیا لږ دقه تفصیل دی چې په دې کې 2 پای وي او پای څه شی دی نو دا د وای د محیط او د قطر په منځ کې نسبت او د هغه نسبت چې دی هغه 22/7 دی نو دقې 22/7 ته هغه څه ویلی کېږي پای ورته ویلی کېږي پوه شوې او بیا نسبت بیا زمونږ په میراثو کې په مختلفو کاروبارونو هر څنګه کې مو استعمالیږي که نه د خلاصه باندې پوه شوئ ټیک شوله په دې پای کې مونږ وي چې 22/7 دا د دې نسبت دی که نه د محیط د دایرې یا د محیط د کرې او د قطر د کرې که ته داسې لږ سرسري حساب کې نو دا 22/7 درله بیا کافي دی او که ښه دقیق حساب کې که نه چې د اشارې نه اخوا 3-4-5 انچو پورې راخلي ټیک ده نو بیا 22/7 نسبت مه استعمالوه بیا هغه 355 هغه دلته په کتاب کې دی 355/113 استعمال کا کم نسبت استعمال کا 355/113 وایي به د دې نوم 3.14 راځي لکه څنګه چې د 22.7 نه 3.14 راځي او د 3.14 نه په اخوا انسي چې بیا دي نو دا د 355/113 هغه ډېرې صحیح دي نو که د 3.14 یعنې د اشارې نه اخوا د 2 انچو پورې صرف حساب کاو ډېر دقیق حساب دی نه کاو نو بیا خو 22/7 صحیح دی او که تا ښه دقیق حساب کاو نو بیا د 22/7 په ځای باندې څه استعمال کا 355/113 پوه شوې پې او دا 355/113 دا به حفظ کې به یادې وی ښه په دې د یادولو اسانه طریقه دا ده چې 2 قسمه عددونه دي یو ته وي طاق او بل ته وي جفت وتر او زوج
دا طاق عددونه کم کم دي د کم ځای نه شروع شوي 1 3 دا اولنی درې طاق عددونه 2 پیری ولیکه 1 1 بیا 3 3 5 5 ټوټل څو شول شپږ شول که نه د دې په منځ کې تقسیم ولګوه او بیا یې الټه طرف ووایه 355/113 یاد شو نه دا طاق عددونه اولنی درې طاق عددونه ډبل ولګوه په منځ کې ولا څه نښه ورکړه تقسیم او بیا دا خو د چپ طرف چې ویل کېږي که نه انګلیش او ریاضي خو ته یې د ښي طرف ووایه نو 355/113 دقه د 22/100 برابر دی دا هم ګویا کې پای ده پوهېږي په دې قصه باندې ټیک شوله د دې یو بله خبره بطور عید او مبادي چې لازم نو هغه زاویه پیژندل زاویه اقسام پیژندل پوه شوې پې بیا د دې نه بعد چې لازمي کوم څیز دی چې هغه زمونږ په دې فلکیاتو کې انتها لازمي دی او په عام ریاضۍ کې هم ډېر لازمي دی هغه مثلث پیژندل ټرایینګل چې ورته وایي مثلث دا حل کول د مختلف طریقو سره په دې کې زاویې وي او پکې هغه بازوګان وي نو تا ته به بعضې څیزونه معلوم وي او بعضې به راته معلوم نه وي نو د هغې معلومونه به هغه مجهول را معلومې بیا ټیک شوله نو په مثلث کې د معلومو څیزونو نه هغه مجهول معلومول دقه چې د حل کړل باز هېڅ پکې هم بیا نشته پوه شوې پې نو اول څیز زاویه زاویه ته داسې وکړه په دې دایره کې چې دا کومې حصې وي که نه ټیک ده نو د دایرې د مرکز نه چې دا کومې حصې جوړې شوي لکه په درجاتي نظام کې 360 حصې جوړې شوي دي که نه ټیک ده د دې د مرکز نه چې دا کومې کرښې وتلي دي نو د دوو کرښو په منځ کې دا ګولایي چې کومه جوړېږي دقې ته زاویه وایي د دایرې نه د مرکز نه چې دا کومې کرښې وتلي دي که نه تا د حصو دپاره کرښې وباسلې نه دي دغه کرښو نه چې کومه ګولایي جوړېږي دقې ګولایي ته څه ویلی کېږي قوس یا زاویه ټیک شوله لکه دا شو دا یو لینده پکې جوړه شو یو قوس پکې جوړ شو که نه دقې ته ویلی کېږي زاویه زاړه کتابونه چې زموږ سوره د فلکیاتو دي تصریح شوه چغموني وغیره مختلف نو په هغې کې زاویه لفظ بیا هغې ډېر نه استعمالي قوس لفظ استعمالي او په دې اردو په دې کتابونو یا جدید کتابونو په دې کې زاویه استعمالي که د اردو دي جو زاویه استعمالي اگر انګریزي دی پای کې انګل لفظ وایي پوهېږي پې ٹھیک شو دویم بل داسې وایي دوه خطوط غیر هم خط دو خطوط غیر هم خط هغې چې د یو بل سره یو ځای شي یو بل کراس کی او کومه ګولایي جوړه شي دقې ته ویلی کېږي زاویه نه پوهېږي دوه خطونه یا دوه قطعات خط یا دوه شعاګانې چې کوم یو رالی خو چې غیر هم خط وي او دوی یو بل کراس کی او کومه ګولایي جوړه شي نو دقې د څه ویلی کېږي زاویه لکه یو خط داسې تلی دی بل داسې تلی دی نو دلته یو ګولایي جوړه شوه که نه ده دې ته وایي زاویه نه پوهېږي پې په دې کتاب کې هم وګوره په دې کې دي زاویه یا انگل دو مشترک الرأس غیر هم خط شعاو
इसी तरह खतूत या क़ितात ख़त के दरमियान घुमाव की मकदार को ज़ाविया कहते हैं। कोई भी दी दा घुमाव दी त ज़ाविया हुई। हाँ او دا घुमाव دی سو حصے را دننه کړي نو چې سو حصے را دننه کړي د دغه مقدار زاویه ده. ٹھیک شو نه؟ دی घुमाव دا هم یو دایره کې جوړیږي دي کنه نو دی 360 حصے دي نو دی دو خطونو سو حصے را باندې کړي مثلا دی 100 حصے را باندې کړي وي نو د دې زاویه مقدار څه دی 100 وایو بچی دا 100 درجه زاویه ده. ٹھیک شو دی 90 حصے را باندې کړي نو وایو بچی دا 100 درجه زاویه ده 90 درجه. نه پوهیږي. ٹھیک شو لا نو دو مشترک الراس او مشترک الراس د ماضی سی وي چې دوا خطوط غیر هم خط چې یو بل کراس کی یو بل سکی یو بل قطع کی نو دا جای قطع جده دقه مشترک الراس ده دا یغه مشترک سره ده کنه مشترک زائده ده. ٹھیک شو لا په دې ځای دا خط او دا خط په دې نقطه باندې یو سره مشترک نه دي. ٹھیک شو لا نو وایو به چې دا دوه خطونه جدي دا غیر هم مشترک الراس. مشترک الراس مطلب باندې ځان د قبوګه چې دی یو بل څه کړی دی قطع کړی دی. نه پوهیږي. ٹھیک شو لا نو دو مشترک الراس غیر ہم خط شعاع اسی طرح خطوط یا قطعات خط کے درمیان گھماؤ کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں. ٹھیک شو نا بیا کاغه مقدار د 50 وي جوایو بچ د 50 ډیګري زاویه ده که د 100 وي جوایو بچ د 100 ډیګري ده چې د 100 رہی جو دا غه نو. ٹھیک ده بل یو تعریف ورلکې کہتے ہیں. میں تو بھی کہنا دائرہ کی مرکز نہ محیط تجدہ کمی جو سو حصہ ونڈی کری جو پمیز کی جدا کم گماو جوڑ شو دے بے سو حصے را بندی کری نو دا دور درجو زاویہ دا. ٹھیک شو نا دی خط او دی خط دا گماو خو زاویہ شوا و دی دوارو اگر 90 حصے جدی دارا پٹی کری دی را گیری کری دی وہی وجہ دا زاویہ 100 درجو دا 90 درجو دا. نہ پوئی گی پہ پوچھوئی پہ ایک دائرہ میں 360 برابر حصے فرض کیے جاتے ہیں. بیا تو پہ ہر دائرہ کی پہ درجاتی نظام کے پدی کی 360 درجی ہوئی. ٹھیک شو نا اور دیسی پا ڈگری سسٹم خو جو بیا 400 اور بل ریڈین کی 6.28 خو پا درجاتی نظام کے پا دائرہ کی 100 درجی ہوئی 360. ٹھیک شو نا درجاتی نظام دا 360 زاویوں نا دا 360 درجے زاویے نا عبارت تے 360 درجے زاویے نا سنے عبارت تے. ایک دائرہ میں 360 برابر حصے فرض کیے جاتے ہیں. ہر حصہ کو درجہ ڈگری کہتے ہیں. دائرہ کے مرکز سے نکلنے والی دو لکیروں کے درمیان اگر دائرہ کے 10 حصے آئے تو کہیں گے کہ ان لکیروں کے درمیان 10 درجے کا زاویہ یا 10 درجے کی قوس ہے. کہتا ہوتا قوس نو میں غور دسے زاویہ ہے. یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ زاویہ اور قوس ہم مصداق چیزیں ہیں. کم چیزوں نے دی یعنی شے یو دے سیس چی یو وی نمونه جدا نو دغه نمونه جدا دغه هغه هم مصداق وي بیا کنه وی دې مصداق د دې یو دی. تخریج اوقات وغیرہ میں زاویہ معلوم کر کے کہتے ہیں ہمیں اتنے درجے کی قوس حاصل ہو گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ زاویہ اور قوس ایک ہی چیز کے دو نام ہے. وہ ذرا شدہ درجہ اوقات الصلاۃ کے دسی پکار راضی
چې موږ به د هر مانځه دپاره به ته د نور درجه معلومې څه به معلومې د نور درجه هغه داسې دا یو دایره جوړېږي که نه لکه دا انور چې ګوره داسې روان دی خدای خو سار د هغه ځای نه راختلی دقه شانتې روان دی که نه یو دایره خو یې جوړه کړې ده که نه پوهېږي پې اوس ده چې دا کومه دایره جوړه کړې ده لکه مثال دا ځمکه شوه داسې واله ده دی داسې ځي ټیک شوله نو موږ دلته چې په دې ځمکه باندې موجود یو نو موږ خو دا ټوله ځمکه خو نه یو نو خو د خپل هغه نظر چې نه کوم ځای پورې رسي ټیک ده نظر چې کوم ځای پورې دي چې ګیر چاپېره رسي دې ته افق وایي دې ته څه وایي افق وایي نو د دې نور دا دایره چې ده دا دلته هم او دلته هم زموږ د دې افق سره ټچ موږ ته ښکاري که نه نو ګویا کې دا دایره نیمه زموږ د افق زیر ده لاندې ده او نیمه څه ده افق نو دې پاسه طرف ته دې ته زاویې ارتفاع وایي دې ته څه وایي زاویې ارتفاع زیر افق دا باندې څه ده زاویې ارتفاع او دا لاندې ده زاویې زیر افق اوس د هر مانځه لپاره به ته د نور زاویه ګورې چې دی په دې دایره کې زما د دې افق نه څومره درجې چوت دی نو یو خو ستا د افق هغه کرښه شو دلته داسې ته را دې خوا شه دا ما ته سیټ کوه ښه داسې ته په دې ځای باندې داسې ولاړې ټیک شوله دا ځمکه ده دا نور چې دی د دې ځای نه سار راوخت نو چې دی داسې راځي 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 داسې به ځي که نه ټیک شوله دا ستا هغه د نور هغه دایره چې کومه ده ستا د دې افق سره ټچ ده که نه په یو ځای بل ځای نو که دا نور دی په دې علاقه کې و دلته به تا به شپی که نه نو دلته به مونږ وایو مثلا دلته دی نو وایو به چې په دې ټایم کې د نور زاویې زیر افق دوره ده او دا به شمارېږي د دې ځای نه ته دلته ناست یې ټیک شوله نو د نور مرکز له به دا وي بالکل د نور منځ له نو که دلته مثال په طور باندې 30 درجې زاویه جوړې ده نو وایو به چې د نور زاویه زیر افق 30 ده انور زاویه زیر افق سره 30 درجې ده ټیک ده په سهار ټایم کې دی راوخت دې ځای کې راغی دې ځای له راغی هلکه په دې ټایم کې د نور زاویه ارتفاع څومره ده نو هغه به ته وګورې ستا د افق سره په کوم ځای دی ټچ دی د هغې ځای نه راواله د دې ځای پورې د دې نور د مرکزه پورې دا د دې خپلو خپو سره وجنګوه دا زاویه معلومه که دا دې معلومه کړه چې مثال د 60 ده نو ته به ووایې چې وروره د نور په دې ټایم کې زاویه ارتفاع څه نه 60 ده جی نه پوهېږي نو څومره اوقات الصلات چې مونږ د کم منځ وخت معلومو که نه په هغې کې لازمي شی یو دا دی چې تا ته به د نور زاویه معلوموي د نور زاویه به درته خوا که زاویه ارتفاع وه او که زاویه زیر افق او چې نور به کوم ځای و نو چې زاویه یې درته معلوموي وشوله بیا په دې کې دوی داسې کوي چې د مازدیګر مانځه نه علاوه د نورو منځونو دپاره زاویه د شمس چې ده دا پکس ده دا څه ده پکس ده دا دوی تحقیقات کړي مشاهدات یې کړي دي او حقې باندې فټ کړي ده چې یاره بس دا نور چې د خدای قدرت دی چې دې ځای له ورسي دې زاویې له نو ماسخوتن کېږي دې ځای له چې ورسي نو ماښام کېږي دې ځای له چې ورسي نو طلوع افتاب کېږي دې له چې ورسي نو طلوع فجر کېږي د مازدیګر نه علاوه دا ټولې زاویې څه دي دا پکس دي نه پوهېږي ټیک شوله
نو بیا به موږ داسې کوو ګوره ښه چې د سحر فجر صادق چې کوم دی سحر چې بانګونه پې بیا وایو که نه یا سړي او روژه د هغې نه شروع شي د هغې دپاره زاویې چې اخلي نو 15 درجې یا 18 درجې اخلي علی الاختلاف پوه شوې بې زمونږ د علماو مخې ته په دې کتاب کې انشاءالله راشي لږ باس پکې وګو خو زمونږ د هغې اختلافاتو سره څه کار هم نشته دی ټیک شو هغه مفتیان پوه شه کار یې پوه شه چې په کوم باندې چاته پته ورکوي ورکوي دي په هغې باندې خو مونږ به وقت روباسو چې یاره دا وقت د 15 مطابق دا راوځي او د 18 مطابق دا راوځي بیا ستا خو ښه ده چې په کوم عمل کې ښه پوه سړی پوهېږي بې نو هغوی وایي چې په سهار ټایم کې د انور ماسخوتن خدای غروب شوی او ماښام که نه راتلو بیخي نیمه شپه شوه دې ځای له راغی نو ورور چې دې ځای له راورسېد چې دلته یې جوړوله د 18 درجې زاویه زیر افق نو چې دې ځای له کله نور راورسېد نو د خدای قدرت دی چې دی زمونږ د افق نه 18 درجې لاندې له راشي نو په دې ځای کې سپینه رڼا هغه ظاهره شي نره سپینه کرخه هلته شروع شي نو د دې سره وي دا 18 درجې به زمونږ د څه زاویې ګوره چې د 18 نه ښکته نو دا سپینوالی نه وي خو چې 18 له راورسي نو سپینوالی شروع شي نو چې سپینوالی شروع شي شپه لاړه ورځ شروع شو که نه نو دې ته وایي زاویې د فجر صادق پوهېږي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه هغه لیکلي دي چې نه 18 نه ده بلکې 15 ده او وایي چې 15 له راورسي نو څه وایي هغه لږ ښه برجې وي چې 15 له راورسي نو الو به صبح صادق شي پوه شوه بیا د دې ځای نه نور خو لا را روان دی که نه چې دې ځای له راورسي ټیک شوله دا بلکل زمونږ ورته بیا ووایم سمت الرأس چې داسې 90 درجې زاویې جوړېږي نو بیا 90.833 چې د دې ځای نه داسې شمار کړي او 90.833 زاویه جوړېده دې ځای له راورسي نو د دې سره طلوع فجر وشي دا طلوع افتاب وشي څه وشي نور راوخیږي نور ککوړې به معمولي سر ورښکاره کړي چې 90.833 له راورسېد نو طلوع افتاب وشو نه پوهېږي پې د طلوع افتاب نه بعد بیا خرنا ورځ شي که نه بیا دا یار را روان دی را روان چې دې ځای له راورسي دا بیا سره غرمه شي که نه هغې نه بعد بیا کوزي د غرمې لپاره طریقه هغه به په خپل ځای راشي بیا راځي نو چې دلته بیا 90.833 له راورسېد نو د ماښام بانګونه به ووي غروب افتاب به وشي په 90.833 دلته طلوع افتاب او دلته به څه دی غروب افتاب چې د دې ځای نه 90.833 زاویې جوړېږي ها پوه شوې بې چې دا 90.833 جوړې ده پوه پې نه شوې بیا نور خو لا روان دی نو چې د دې ځای نه بیا زی هغې 18 ډګرۍ له راورسېد څوله راورسېد 18 یا که د دې ځای نه شمارې نو 90 ده او 18 ده نو 90 او 18 108 چې د دې ځای نه 108 ډګرۍ له دی راورسېد نو وایي چې عیشه وخت عیشه شروع نه پوهېږي پوه شوې بې نو دا هم ګوره دا نور یو دایره جوړوي که نه نو په عشاء په ټایم کې دې هغه 100 اخلي غروب اوقات بیا مازیګر نه مازیګر روزانه په بنیاد بدلیږي ټول کال دا بدلیږي ٹھیک ده نو د مازیګر د زاویې شمس را وښکلو دپاره به موږ یو قاعده بیا وایو به هغې قاعدې په بنیاد به تر روزانه د مازیګر دپاره جدا زاویې را وباسي
نننۍ زاویه به د سبانۍ نه جدا وي نننۍ د پرونۍ نه جدا ده بیا بل کال له به نن 2 فروری ده که نه نو 2 فروری 2026 2 فروری 2027 او د دې به بیا یو شان دي خو د 2 فروری او د 3 فروری به سي دی یو بل نه جدا نو هغه فکس نه بلکې هغه څه کېږي کمیږي او زیاتېږي او د ماښام او د طلوع آفتاب او د غروب آفتاب د فجر صادق او د عشاء د دې دا فکس دي د دې دا څه دي فکس دي بیا پکې د وروستو د اشراق دپاره د مازدیګر کې کوم مکروه وخت چې که نه هغه وخت ناقص چې کوم وي د هغې دپاره دې دپاره هم فکس دي پوهېږي پې نو زاویه به زمونږ بیا په دقې کې په کار راځي چې نور زمونږ د افق نه دوره لاندې دی یا دوره باندې دی نو که پورته و نو دغې ته به زاویه ارتفاع وایو او که لاندې و نو هغې ته به زاویه زیرې افق وایو ونپېژندله زاویه ښه بل په دې زاویه کې د دې زاویې مختلف اقسام دي دا وران کتو که چېرته د دې زاویې مقدار فکس 90 و څه و 90 نو دې ته وایي زاویه قایمه دې ته څه وایي زاویه قایمه او که د دې دا زاویه چې دا د 90 نه کمه وه که هر څومره کمه وه که اشاریه ولې کمه نه وه نو دې ته وایي زاویه حاده او که د 90 نه سیوا و نو بیا ورته وایي زاویه منفرجه دا خو آسان دي که نه فکس د 90 درجې زاویې دې ته کومه زاویه وي قایمه رایټ انګل یا زاویه قایمه او د 90 درجې نه چې ښکته زاویه وه کمه وه نو هغې ته څه وي زاویه حاده او چې د 90 نه سیوا وه نو هغې ته څه وي زاویه منفرجه ټیک شوله ښه بیا راشه بل کله انتها مبدا یا یا داسې زاویې وي چې داسې چې هغه خط دغه مبدا نه وي بلکې څه شوی تیر شوی دغه صرف هغه مقطع وي دغه په دغې ځای یو بل قطع کړی نور مبدا او منتهی څه وي هغه جدا وي خو دغه ځای څه وي هغه مقطع وي هغه جای قطع یې دقه وي ټیک شوله نو که هر څنګه وي خو دقې څیز ته څه ویلی کېږي هغه رأس دې ته څه ویلی کېږي رأس پوه شوې بې ښه بل یو قسم د زاویو دی هغې ته رأسي زاویې وایي څه ورته وایي رأسي زاویې دا رأسي زاویې د یو بل په ملا باندې په یو بل په شا باندې جوړې شوي او هغه هم دقه دا خطوط مستقیمه چې دي چې دوی یو بل قطع کړی خو داسې قطع کړی چې د هغې مقطع باندې دواړه ولاړ نه وي بیا یعنې دا مقطع مبدا او منتها نه وي
مقطع مبدا او منتها نوي بلکې دا مبدا دا مقطع فقط مقطع وي مبدا او منتها نوري وي دغه دا خط شو د مبدا دا شو کنه دا د مبدا شو دا د منتها شو دا د منتها دا خو نه مبدا دا نه منتها ده صرف هغه مقطع ده جای قطع ده هغه ځای د قطع ده بس نه پوهېږي ٹھیک شو لا هغه بل کې هم دي شوي دي دا مبدا هم ګرځېدی شي او مقطع منتها هم او دغه مقطع هم ده پوه شوې به او چې دې شوي چې دغه مقطع د دې مبدا یا منتها نه وي دې معنا دا ده چې دا خطوط به مخې ته غځېدلې وي تلي به وي او دغه قسم خطوط چې نو د دوی یو طرف ته هم زاویه جوړي او بل طرف ته هم زاویه جوړي نو د دغه خطوطو هغه دواړه زاویو ته رأسي زاویه وي دې دواړو زاویو ته څه وي دې ته رأسي زاویه وي او دا به یاد ساتئ همیشه رأسي زاویه د یو بل برابر وي رأسي زاویه څه وي برابر وي پوه شوې پې دا رأسي زاویې چې مونږ کله سایه اصلي معلوموو که نه فیع الزوال چې ورته وایي دا به په سایه اصلي کې زمونږ هلته په کار راځي ټیک شول ته په دې ځای باندې ولاړې دا ځمکه دا نور دلته را رسېدلی دی زمونږ په دې علاقه کې خو خامخا په یو زوال وي که نه په یو زوال نه خو مونږ نه بچ کېږو لکه عرض البلد هم ډېر دی نو دی چې هغه انتها بلندۍ ته ورورسي دقه وقت نصف النهار وي یا هغه مکروه وقت وي ده ټیک ده نو چې انتها بلندۍ ته ورسي دلته ته ولاړې په اسمان کې دا ستاره سر نه چې یو خط روان شي نو اسمانه پورې رسېدی شي که نه یا نو کې دی نو داسې دا خطې ته رسېدلی نه ته مسدلی دی هغې ته ستا ویلی کېږي سمت الرأس دې ته څه ویلی کېږي سمت الرأس ته دی په دې ځای دلته ناست دی د دې په دې سر نه په بره چې دې تر اسمانه پورې هم تللی شي که نه او په لاندې باندې دا ځمکه ټوله وشرې هم په کته تللی شي نو هغه ښکته نقطې ته سمت القدم وي او دې برې ته سمت الرأس ټیک ده نو دلته ګوره په دې اسمان کې زمونږ هم سمت الراس دی او دا نور په دې ځای کې دی د ځان هم سمت الراس دی که نه اوس د دا زاویه چې ده دا مونږ ته معلومیږي ښه په اسانه باندې پوهېږې پې خو دا نور چې بیا دشي دا شعاع خپله ورته وایي که نه دشي دا داسې دلته ته یې دلته نور دی دا ستا سمت الراس دی ټیک شوله دا د نور مرکز دی په دې ځای باندې ته په خپله مه ودرېږه ښه دلته د یو لښته دې ځوړنده کړې ده داسې یو نیغ یو لښته دې ښخه کړې ده نو دا نور داسې رڼا غورځوي که نه ټیک ده نو سایه اصلي چې ته معلومې د هغې دپاره دا زاویه معلومول ضروري دي دا زاویه معلومول څه دي اوس دا موږ ته نه معلومیږي خو دا په یو بل جوګاړ معلومیږي هغه دا زاویه څه ده دا موږ ته ډېره په اسانه معلومېدی شي دا برنی نه پوهېږي پې نو چې دا برنۍ معلومه شوه نو دا لاندنۍ خو د دې راسي زاویه ده که نه نو چې هغه څومره ده نو دومره دام ده بس د دې برنۍ دپاره خو ستا سره طریقه شته چې دا د لاندنۍ خو سره نشته دا لاندې زاویه ده څه ده اوس د دقې دپاره دا طریقه جوړه کړه چې بره زاویه او لاندې زاویه چې د هغې معلوماتو وکړو نو هغه بلکل رأسي زاویې دي د یو بل پوه شوې نو چې برنۍ راته ښه په اسانه معلومیږي لاندنۍ راته نه معلومیږي
او دا دی راسی نو اړون لاندینۍ معلومومه وای بس چې دا بره سوره ده جو توکل په خدای دی دا لاندې دقه ده ځکه رأسي زاویې همیشه د یو بل سره سوي برابر وي ٹھیک شو لا دې ته وایي رأسي زاویې یا ورټیکل انګل ورته وایي په دې کتاب کې دي دو هم رأس غیر متصله چې یو بل سره متصل نه ګوره یو زاویه دا یو دا متصلې زاویې دي ځکه د دوی هغه یو بازو شریک دی که نه نو همرأس هم دی او متصل هم دي او دا یوه 1 نمبر او دا 3 نمبر دا 2 او دا 4 دا 1 او 3 چې دي د دې د یو بل سره بازو مازو شریک شته نشته پوه شوې راس خو شریک دی مشترک الراس خو دی خو لیکن نور خطوط دی د یو بل سره شریک نه دي ٹھیک شو لا د دې زاویې چې دي دا 2 خطوط دی او د دې دا 2 دي ٹھیک شو لا نو دا 1 او 3 دا دواړه زاویې برابر دي ځکه دا رأسي زاویې دي 2 او 4 دواړه برابر دي ځکه دا رأسي زاویې دي نو دو هم رأس غیر متصلہ معنی ایک دوسرے کے پش پر بننے والے زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں درجہ ذیل شکل میں 1 3 اور 2 4 رأسی زاویے ہے رأسی زاویے مقدار میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں نہ پوئے گی پہ پوشوی پہ یو بل قسم زاویے دی اغیتوی متصلہ زاویے ٹھیک دا متصل زاویه هغه 2 زاویو ته وایي چې د هغې هغه یو خط یا هغه یو بازوم د یو بل سره شریک وي چې مقدار یې هر څومره وي بیا د هر یوې هر څومره وي لکه مثال څنګه یو زاویه دا شو یو دا شو که نه یو زاویه دا شو یو دا شو دا یو خط دا مشترک دی کنه په دې کې وګوره دا یو مشترک دی کنه نه پوهېږي پې نو داسې قسمه زاویې چې د هغې هغه یو بازو د یو بل سره مشترک وي نو هغې ته وایي متصله زاویې چې فقط سره مشترکه وي بازوګانې مشترک نه خو راسي زاویې شوې او چې یو بازوی مشترک وي نو بیا څه شوې بیا متصله زاویې شوې نه پوهېږي پې بل پکې عقابې چې وي په مثلث نه وي مثلث نه راغو د مثلث جوړې دی خو دا ویلا د کتاب ضلع کے کو ضلع کا متقابلہ زاویہ کہتے ہیں ٹھیک شو نا دا مثلث کی بدا وایو دا کندن اوس پاتې شو خیر دی ښه جی